نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یتمندو الله جل شانه په دې دنیا کې د خپل بندگان په مختلفو امتحاناتو سره ازمي دنیا چونکه دارالامتحان ده او دنیا کې چې انسان باندې کوم حالت هم راشي هغه د خوشحالۍ حالات دي او د پریشانۍ حالات دي خو په دې کې انسان ازمیخ کیږي د خوشحالۍ په حالاتو کې هم د الله تعالی ازمیخ ته او د پریشانۍ په حالاتو کې هم د الله تعالی ازمیخ ته په هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار دي او په یو مسلمان باندې چې تکلیف راشي پریشانی راشي نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې یاره د الله د نظر نه پریوته دی ځکه په د باندې پریشانی رااله مثال بیماری پر رااله یا په غربت راغی یا په بل څه پریشانی پر رااله ځکه چې کافر چې منکر دی د خدای د وجود یا د مشرک ته د الله تعالی سره شریک ګرځي نه دا عقیده چې څوک لري د الله تعالی د عدم وجود یا د الله تعالی سره شریک ګرځول دا عقیده والا د الله دشمن دی دا یو بدترین عقیده ده او د شرک او د کفر متعلق خود قرآن صریح اعلان دی ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما او د دې مشرکانو کافرانو انجام الله پاک په واضح الفاظ سره ذکر کړی دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین چې کوم خلق کفر وکړو او شرک وکړو او دی مرګ دی لراغه په داسې حال کې چې دی کافر دی مشرکان دي نو د دې خلقو انجام خدای دا ذکر کړی دی فلن يقبل من احدهم ملء الارض د هیڅ یو نه با قبول نکړي شي کو دا ټول ازمکا د سرو زرو ډک شي دومره لوی مالیت دومره لوی مال چې دین لکه دا ټول دنیا دا د سرو زرو ډک کړي شي او دا په پدې کې ورکول غواړي چیرې زمانه د الله دا دومره مال واخلي او ماته د معافي وکي نو بیا هم د معافي نشته دی اولئک لهم عذاب الیم د دې لپاره دردناک عذاب دی او وما لهم من ناصرین د دې لپاره هیڅ څوک مددگار نشته خو کو په مسلمان باندې تکلیف راځي پریشانی راځي امتحان راځي نو دا د رفع د درجاتو چې دینو ذریعہ ګرځي او دا د دې دلیل نه دی چې یاره د الله د نظر نه پریوته دی ځکه چې د الله تعالی محبوب بندگان پیغمبران هغه چې دینو څومره په تکلیفونو کې ژوند تیر کړی دی خود زمونږه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دینو ژوند مبارک چې مونږه مطالعه کو نو د الله پیغمبر څومره تکلیفونه تیر کړی دي څومره غریبی تیر کړی دا او څومره سادگی تیر کړی دا او بل طرف ته چې دینو
دغه چې دی دا نو دا د دې دلیل نشي جوړېدی. نو زما عزتمندو مختلف قسم امتحانات دا په انسانیت باندې راځي او د مسلمان باندې هم چې دی نو دغه امتحاناتو سره مخامخ کیږي. خدا د رفع د درجاتو ذریعہ ده. د الله تعالی یو عظیم امتحان په مسلمان باندې هغه دغه پیشنګوئی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورکړی دا چې په اخره زمانه کې با دجال راوځي. دجال هغه بدترین غایب دی چې د انتظار کیږي چې د ټول نه لوی دروغجن دی، دوکباز دی او دا دجال ظهور چې دی نو دا د قیامت د علاماتونه چې د یو غټه علامه ده. دا دومره لوی فتنه ده، لوی امتحان دی د الله د طرف نه چې تمام پیغمبرانو خپل امت د دجال نه یارولې دي. خو د حضرت عیسی علیه السلام پورې بلکې زمونږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بعثت پورې د نبوت ملاوېدو پورې دجال مخې ته نه دی راغلی. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې د دې راتلل یقیني دي، دا به راځي. خدا ډېره لویه فتنه ده. نو دجال چې دی نو د لقب په احادیثو کې چې کوم ذکر شوی دی هغه ابو یوسف دی. ابو یوسف دجال ته دجال ولې ویلی کېږي؟ نو د هغې وجه حضرت شیخ صاحب حفظه الله په خپل کتاب المهدی و قرب الظهور کې لیکلی ده چې دجال دا د دجل نه دی. دجل معنا دا خلط ملت کول، ګډوډ کول، یو شی ګډوډ کول. نو دجال ته دجال د دې وجې نه ویلی کېږي چې دی به هم حق او باطل د یو بل سره خلط ملت کوي. باطل باندې به دی د حق لباده راچي او په حق باندې به دی د باطل لباده راچي. خلق چې دی نو به باطل ته حق وي او حق ته به باطل وي. نو دجال به دا قسم کارونه کوي او په دې کې به ډېر لوی مهارتي دجال به په دې کې ډېر لوی مهارتي او د هغه سره به داسې چې دی نو خفیه طاقتونه چې دی به د خدای دعوه کوي. دی به خلقو ته وي چې زه خدای یم. او دا دومره لوی امتحان چې دی نو دا انسانیت د دې سره مخامخ شي. نو ډېر خلق هغې به چې دی نو د دجال په دې دجل کې راشي او د دجال په دروغو کې به راشي او دجال باندې به ایمان راوړي. د ایمان حقیقي نه به لاس وینځي. الله تعالی دې زموږ حفاظت او زموږ د اولادونو حفاظت وکړي. علامه ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلي دي چې دجال یعنی د دال په زبر سره او د جیم په تشدید سره دجال دا د دجل نه ماخوذ دی چې دا پټولو ته ویلی کېږي. نو دجال ته دجال په دې وجه ویلی کېږي چې دی به حق چې دی نو دا به پټي او باطل باندې به د حق چې دی نو لیبل لګي او په حق باندې به د باطل لیبل لګي. نو د دې وجه نه دته دجال ویلی کېږي. دا یو خطرناک دروغجن انسان دی او دی به ډېرې دعوې به کوي، ډېرې د الوهیت دعوه به کوي، د خدای دعوه به کوي او د دروغو د دجل دا به دومره په مهارت سره وي چې خلق په چې دی نو په فتنه کې چې دی نو ډېر کثیر د خدای مخلوق دا به د دې فتنې مبتلا کېږي.
علامه ابن کثیر رحمه الله په النهایه کې لیکلي دي دا دجال چې دی نو دا د انسانانو نه یو شخص دی چې الله تعالی په اخره زمانه کې د خلقو د امتحان د پاره پیدا کړی دی. ډیر خلق په د وجنه گمراه کیږي او خو ډیر خلق په د وجنه په هدایت باندې هم راشي. ګورئ په هدایت باندې بسنګ راشي. د علامات قیامت چې دي کنه، علامات قیامت کم پیشن گویانه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ورکړي دي. نو کله چې انسان په دې کې غور فکر کی او دا حدیث او ګوري او دا چې د کتابونه د ولي، نو د دې یو غټه پیدا دا ده چې د انسان ایمان د ورو زیاتېږي او د دې وجه نه زیاتېږي لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه پیشنګویانې هغه حق او سچ ثابتېږي. نو د الله په پیغمبر باندې خو تصدیق زمونږ شته دی. الحمدلله زمونږ د الله د پیغمبر باندې ایمان او تصدیق شته دی، خو په هغه تصدیق کې نور زیاتې راځي چې ګوره 1400 کاله مخکې د الله پیغمبر دا فرمایلو دا د نن مونږه چې دی نو په خپل سترګو باندې دا حالات اینو نو هغه هدایت او ایمان د نور هم سیوا شي. دغه شان دی د دجال تذکره چې دی نو دا هم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړی دا. دجال ظاهر شو او داسې چې دی نو د چې کوم جسمانی علامات پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خولی دي چې دی په یو سترګه باندې دغه یعنی یو سترګه به بیکار او د بداسې وختي او د بداسې چې د یو طویل قد والا په بعض حدیث کې یعنی وړو کې قد والا او د خپو کې یعنی په یو خپه کې بم پرقي په ګرځېدو کې با ګډ کیږي. نو او د په تندي باندې به کافاره لیکلې کنه. نو داسې شخصیت داسې یو بدترین شخصیت مخ ته راغی. نو چې کم خلق ایمانونه سالم دي نو په خپل باندې غیبا چې دینو لبیک د الله پیغمبر باندې په تصدیق د دې نور هم سیوا کیږي، نور به هم چې دینو د الله د پیغمبر سره په مینا په محبت کې نور هم کلکیږي. ځکه د الله پیغمبر چې سو ویلو نو هغه مخ ته راغلی. نو زما عزتمندو دا دجال چې دی نو دا چې دی نو په آخره زمانه کې خدای پاک یو بدترین شخصیت پیدا کړی دی چې دا په آخره زمانه کې راوځي او دی به د یهودو د نسل نه او د یهودو د امداد د پاره برازیل کنن چې دا یهود چې دنه تا دغه لکه نن اېدې ګوره دا یهودو دغه چې مونږه مطالعه کو کنه نو د دې دا ټول چې کوم دا ظلمونه کی او دا دغه کې لکه مطلب په مسلمانانو باندې چې دنه حمله کی کنه او قسمه قسم منسوبه د مسلمان خلاف جوړي کنه. دا دی په اصل کې د دجال تیارې کی، ځکه د دجال مخالفین چې د هغه ایمان والدي هغه مسلمانان دي، هغه د الله د پیغمبر عاشقان دي. نو يهود او نصارا چې د هغه د څومره منسوبي چې دی جوړي نو د دې اصل کې د دجال د تیارې لپاره لکه دی خپل کتابونو کې مخکنو دا کې چې د نوم د تذکره چې د شوی دا کنه د دې په مذهبي دا کې د تدا ویل شوی دي. نو خو د دې فتنې اختتام دابا الله جل شانه د حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام الله سو مبارک سره مقدر فرمایله دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د لاسبا دا فتنه ختمیږي، دا دجال به قتلیږي او اسلام ته الله تعالی بره ورکی. الله تعالی دې مونږه د دجال
او د دجالي فتنو نه چې دا غي شروعات چې نه دا شوي دي الله تعالی دې مونږ د دینه محفوظ کړي الله تعالی دې زموږ اولادونه محفوظ کړي او الله تعالی دې مونږ د حق جماعت د امام مهدی علیه السلام په انصار کې شامل کی وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.